सूरतुल हाक़ा मक्की सूरत दे په ترتیب د مصحف کې یو کم اویایم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې اته اویایم نمبر دی او د سورة الملک نه پس نازل شوی دی. د دې سورت مضامین هغه دا دي چې څنګه دلته د قیامت ذکر دی، د آخرت بیان دی مکمل. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه هغه حق ثابتون کې یعنی هغه کیدون کې په حقیقت کې کیدون کې. ملحاقه دا حق ثابتون کې څه شی دی؟ وما ادراک او تا ته څه پته ده ملحاقه چې هغه حق ثابتون کې څه شی دی؟ کذبت سمودو تکذیب کړو سمودیانو وعادن او عادیانو بالقارعه دا هغې اچانک راتلو والا عذاب یعنی د قیامت. فاما ثمود نو هر چې سمودیانو فاهلکوا بالطاغیه نو هلاک کړه شو دوی په طاغیه باندې چې اچانک کم عذاب په دوی باندې راغلی. واما عاد نو هر چې عادیانو فاهلکوا نو هلاک کړه شو دوی بریح صرصر عاتیه په هغه طوفاني بې قابو هوا. عاتیه باندې بې قابو هوا. سخرها علیهم چې مسلط کړی و دا په هغوی باندې 7 لیال و شپې و 8 ایام او اته ورځې حسوما چې مسلسل وه. فتر القوم نو لیدو تا قوم فیها په دې کې صرعا چې هغه څه هلاک پروت و هلاک شوی و. کأنهم اعجاز نخل خاویه گویا کې دا تنې د کجورو دي چې بوسیده دي. فهل ترى لهم من باقیه نو آیا ته ګورې د دوی دپاره څه باقي څه شی پاتې کېدونکی؟ وجاء فرعون وراغ فرعون ومن قبله او هغه څوک چې د ده نه مخکې و کافران والمؤتفکات او پاستر شوي کلواله بالخاطئه خاطئه راوړې وه یعنی ګناه یې کړې وه او دا ګناه څه وه چې هغه شرک و. فعصوا رسول ربهم نو دوی نافرماني کړې وه د خپل رب د پیغمبر. فاخذهم نو ونیول هغه دوی لره اخذة رابیه نیول سخت. انا لما طغى الماء یقینا مونږه کله چې د حد نه واوړې دي اوبه یعنی طوفان د حد نه واوړېده. حملناکم فی الجاریه نو سواره کړی مونږ تاسو په کشتۍ کې. لنجعلها لکم دې دپاره چې وګرځوو مونږ دا ستاسو دپاره لکم ستاسو دپاره تذکرة عبرت وتعیها اذن واعیه او محفوظ کې دی لره هغه حفاظت کوونکي غوږونه. فاذا نفخ فی الصور نفخة واحده نو کله چې پوک والی شي په شپېلۍ کې یو پوکې. وحملت الارض اوچته کړه شي ځمکه والجبال غرونه. فدکته دکته واحده نو ټوټې ټوټې کړی شي په یو ځل. فیومئذ وقعت الواقعه نو په دغه ورځ باندې واقع به شي واقع کېدونکي یعنی قیامت به راشي. وانشقت السماء او وبچوي اسمان فهي یومئذ واهیه نو دا به په دغه ورځ باندې وروستي واهیه وروس به هېڅ به پکې نه وي. والملک علی ارجائها او فرشتې به د دې په کنارو باندې ولاړي. ويحمل عرش ربک او بار کړی به یې اوچت کړی به یې عرش د رب ستا. فوقهم یومئذ ثمانیه د دیو د پاسه په دغه ورځ باندې اتو فرشتو. یومئذ په دغه ورځ تعرضون چې تاسو به پیش کړی شئ الله ته. لا تخفى منکم خافیه نه به پټېږي ستاسو نه هېڅ یو پټېدونکی هېڅ راز به پټ نه وي. فاما من اوتیه کتابه بیمینه نو هر هغه څوک چې هغه ته خپل کتاب د اعمالو ورکړی شي په ښه لاس باندې. فیقول نو دی به وایي هاؤم اقرؤوا کتابیه ای راشئ تاسو وګورئ ولولئ زما کتاب زما د اعمالو کتاب. او بیا دی خوشحاله دی دی به وایي انی ظننت انی ملاق حسابیه یقینا زما یقینو چې زه میلاوېدونکی د خپل حساب سره یم. فهو فی عیشة راضیه نو دی به په ژوند خوشحاله کې دلپسند عیش کې وی. فی جنت عالیه په عالی مقام جنت کې وی. قطوفها دانیه چې د هغې میوې به راځوړندي یې نږدې وی. او ته به ویلی شي کلو خورئ وشربو څکئ هنیئا خوندناک او مزیدار. بما اسلفتم فی الایام الخالیه په سبب د دې چې تاسو رالیږلي وو اعمال صالحه په هغه خالي ورځو کې نه د دنیا په ورځو کې. واما من اوتیه کتابه بشماله او هر هغه څوک چې هغه ته ورکړه شو کتاب د اعمالو په ګس لاس کې. فیقول نو دی به وایي یا لیتنی لم اوت کتابیه ای کاش
ما ته د خپل د اعمالو کتاب نوی را کړی شوی ولم ادري ما حسابیه او ما ته سره پته نه وی چې حساب کتاب زما څه شی دی یا لیتها کانت القاضیه اے زما هلاکته اے افسوسه اے ارمان یا لیته ارمان دی زما کانت القاضیه چې بس هغه د دنیا مرګ فیصله کوونکی وی او هغې هر څه فیصله کړی وی ما اغنا عني مالیه بچ نه کو زمانه زما مال یعنې د عذاب د الله نه هېڅ شی بچ نه کو هلک عني سلطانیه هلاک شو زمانه ورک شو زمانه زما هغه سلطان یمن یا زما حکومت بادشاهي هغه چې زه غټ افسر چیف ایگزیکټیو وزیر اعظم صدر his highness او his excellency او his majesty جوړ شوی وم هغه هر څه زمانه ورک شو لرې شو یا زما چې کوم دلایل هغه هم رانه ختم شو نو الله له طرفه به وویلی شي خذوه دی ونیسئ ګرفتار یې کوي فغلوه نو دی پات کړو کې بند کوي فغلوه معنا داسې راغونډې کوي مطلب څه لاسونه د دا خپې د سر سره برابر کوي یا یې لاسونه سټ ته واچوئ ثم الجحیم صلوه بیا یې دوزخ ته ورننه باسئ ثم فی سلسلة بیا یې په هغه زنځیرونو کې وتړئ زرعها 70 ذراعا چې د هغې اوږدوالی او یا ګزه دی ذراع یو لاس ته یو ګز فاسلکوه نو په دغې کې کلک وتړئ انه یقینا دی کان لا یؤمن بالله العظیم د په الله باندې چې هغه ډېر عظیم ذات دی په هغه ایمان نه راوړو ولا یحض علی طعام المسکین او د خلکو له ترغیب نه ورکوو په ډوډۍ د مسکین باندې فلیس له اليوم هاهنا حمیم نو نه به د ده دپاره نن ورځې دلته حمیم سرګرم دوست یارې غمخوار به نه وي ولا طعام الا من غسلین او نه به څه ډوډۍ مګر د غسلین نه غسلین د جهنمیانو د بدن نه چې کوم وینې زوي بهیږي هغې ته ویلی کېږي لا یأکله الا الخاطئون چې نه به خوري هغې لره مګر خطاکار کافران یعنې کافران فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون نو داسې نه ده څنګه چې دی ووایي زه قسم خورم په هغه څه باندې چې تاسو یې ګورئ وینئ وما لا تبصرون او په هغه څه باندې چې تاسو یې نه وینئ انه لقول رسول کریم یقینا دا قرآن دا وینا د رسول کریم ده د عزتمن په استازي ده وما هو بقول شاعر او دا د شاعر وینا نه ده قلیلا ما تؤمنون ډېر لږ تاسو ایمان راوړئ ولا بقول کاهن دا د جوګي قول هم نه دی د جادوګر یا د جوګي دا چې کوم کاهنان دي قلیلا ما تذکرون ډېر لږ نصیحت قبلوئ تاسو تنزیل من رب العالمین دا خو تنزیل نازل کړی شوی د رب العالمین دی ولو تقول علینا بعض الاقاویل او که چرته کې دی جوړ کړي د ځان نه بعضې خبرې یعنې د خپل ځان نه راوړي لاخذنا منه بالیمین نو خامخا وبنیسو دی مونږ بالیمین په ښه په قوت سره ثم لقطعنا منه الوتین بیا به کټ کړو مونږ د ده نه شهرک د ده فما منکم من احد نو نه به وي ستاسو نه هېڅ یو کس عنه د الله نه حاجزین بچ کوونکی د ده وانه لتذکرة للمتقین او یقینا دا خو تذکره ده دا قرآن نصیحت دی للمتقین د متقیانو دپاره وانا لنعلم ان منکم مکذبین او یقینا مونږ ته پته ده ان منکم مکذبین چې تاسو نه دروغجن ګڼونکي شته دی وانه لحسرة علی الکافرین او یقینا دا قرآن حسرت دی په کافرانو باندې د قیامت په ورځ وانه لحق الیقین او دا حق الیقین دا بالکل یقیني حق دی فسبح باسم ربک العظیم نو تسبیح بیانوه د خپل رب د نوم العظیم چې هغه لوی دی سورة المعارج مکی صورت دی د سوره الحاقه نه پس نازل شوی دی په ترتیب د تلاوت کې 80 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 89 نمبر دی د دې صورت مضمون دا دی چې کوم خلک د قیامت او د آخرت او د دوزخ د خبرونو مذاق به کوو الله تبارک وتعالی د دې په جواب کې دا ټول صورت نازل کړی دی چې د قیامت مذاق وړاوئ کله به راځي کله به راځي نو بس داسې وګوره چې هغه راغلی دی یعنې دا ټول تقریر د دې چیلنج په جواب کې دی چې کله به
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ तपूस के उनके दग़ अज़ाब चागरा नाज़िलेदुन के दे लिलकाफिरीन द काफिरानो द पार दे दग़ अज़ाब लैस लहू दाफ़िअ निश्तरे दाग़े दफ़क उनके नाग़े लसोको रुकाव उनके मिनल्लाहि द अल्लाह र तरफ न दे ज़िल मआरिज चागा अंदर पायो वाला दे तारुजुल मलाइकतु खीजी फरिश्ते दता वर्रूह दता इलैहि वर्रूह खीजी फरिश्ते वर्रूह रूह जिब्रील अमीन इलैहि दता दे अल्लाह तफ़ी यौमिन पागौरस के कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना चिदागे मिक़दार अंदाज़ा 50,000 काल दे फस्बिर नुतसबर व सब्रन जमीला सब्र जमील खसबर तदी पर तकजीब बने इन्नहुम यरौनहु बईदा यकीनन दिल रही निदा अजाब लरे व नराहु करीबा मुंगे इन नज़दे यौम तकूनु समाउ कलमुहले पागौरस बने चिदा आसमान बपशान द विली शविता भी जुड़ शी व तकूनुल जिबालु शिबगरुना कल इहने पशान द वड़े वला यसअलु हमीमुन हमीमा और तपोस बन के सरगरम दोस्त दखपल दोस्त युबस्वरूनहुम और दिव बागी तो गूरी यिनिबे यवद्दुल मुजरिमु ख्वखैब मुजरिम यानी अरमान बकी लव यफ्तदी मिन अज़ाब यौम इज़िन चे पफिदिया की वर की अज़ाब द गवरजना भी बनी है खपल जामन व स्वाहिबतिही औ खपल खज़ा व अखी औ खपल रोर व फस्वीलतिही लती तुवीही औ अगर टोला कबिलम पफिदिया की वर की चे दे बागी की जे के द यानी दल तदागी बदे अविसर यौजे उसे द औ दे बेजान सर यौजे को व मन फिल अर्द व गसुक चे पज़मक की दी जमीअन टोल सुम्मा युनजीह बिया दल रबच की दागा फिदिया कल्ला हरगिज़ दासी नदा इन्नहा लज़्ज़ा दाखुलम बी दऊर दी नज़्ज़ाअतल लिश्शवा चुविस्तुन की द पोस्तक दी तदዑ राबली बदे मन अगसोक अदबरा च शाकड़ी ईमान तव तवल्लाओ अदबरा शाकड़ी व तवल्लाओ मख्याड़ा वले द ईमान व जमअ माल जम कड़ई फअवा नुख महफूज कड़ई खुंदी कड़ई इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ यकीनन इंसान पैदा करे शुए दे दस जे दे तो बेहिम्मत हलूअन बेहिम्मत बेसब्र हेरसनाक इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ कल चुरसी गिदत से तकलीफ जज़ूअन दे पर याद कई व इज़ा मस्सहुल खैरो कल चुरसी गिदत से फ़ायदा मनूअन बिया मन की बेचाल न और कई इल्लल मुसल्लीन मगर मुंज़गुज़ार दिसी नदी अल्लज़ीन आगे कसान हुम अला स्वलातिहिम दाइमून चाहे दखपुल मुंजुर मन हमेशा वाले कई वल्लज़ीन फ़ी अमवालिहिम व आगे कसान चदावी फमालून के हक़्क़ुम मालूम अब्रखदाइन ज़कात लिस्साइल वल महरूम द सवालगरी व द महरूम द पारा वल्लज़ीन वागे कसान युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन चागवी तस्दीक दौरज़ यद जज़ा की वल्लज़ीन वागे कसान हुम मिन अज़ाब रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून चागवी दखपल रब द अज़ाब न यरीगी इन्न अज़ाब रब्बिहिम गैरु मअमून यकीनन अज़ाब द रब द दिव चदे नागा मअमून न दे यानी दागी नसुक पा अमन की दे निशी चुसुक बेखौफ शी वल्लज़ीन वागे कसान हम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून च दखपल शरमगाहुन हिफाजत की इल्ला अला अज़वाजिहिम मगर दखपल बीबियानुना और मा मलकत ऐमानुहुम और या अगच मालिकान शवी खिलासुन दिव यानी विंजी फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन दिव मलामत नदी फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका नो अगचाच तलब को दीन बगैर फ़उलाइका हुमुल आदून दक खलक दहद नतिजावस को उनकी दी वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन और अग कसान चगवी दखपल अमानतुन दखपल वादू रियायत की हिफाजत की वल्लज़ीन हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून और अग कसान चपखपल गवाहू बने कायम दी वल्लज़ीन हुम अला स्वलातिहिम युहाफ़िज़ून और अग कसान दी चागवी दखपल मुंजुन हिफाजत की उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून दग खलक ब जन्नत की मुकरमून च ददी ब इज़्ज़तुन प जन्नतुन की वही च इज़्ज़त वे कीगी फ़मालिल्लज़ीन कफ़रू नुसशविली बागी कसान बांदे च काफिरान दी क़िबलक मुहतिईन चिता तरफता रावंडी वही इदराज गली चिस्ता मजाक उड़ाओ की अनिल यमीन व अनिल शिमाल इज़ीन द खी तरफना व द गस तरफना इज़ीन जमातुना
یعنی ډلې ډلې ایطمع کل امرئ منهم آیا تمه کوي امید کوي هر یو د دیو نه ان یدخل جنت نعیم چې دی به جنت د نعمتونو ته داخل شي کلا هرګز داسې نه ده نشي داخلی دی انا خلقناهم یقینا موږ دیو پیدا کړي دي مما د هغه څه نه یعلمون چې دیو پرې ښه پوهېږي ان د نطفې نه فلا اقسم برب المشارق والمغارب نو قصد داسې نه ده تاسو چې څه وایې قسم دی وي زما په رب د مشرقونو د مغربونو انا لقادرون چې یقینا مونږ قادر یو په دې پس علی ان نبدل خیرا منهم چې په بدل کې راوړو مونږ غوره د دیونه وما نحن بمسبوقین او نه یو مونږ چې زموږ نه به څوک مخکې شي مونږ به وروسته پاتې شو یعنې زموږ نه څوک مخکې کېدی نه شي فذرهم نو پرېږده دیو یخوضو چې دیو دې مشغولي په دې خپل باطل خبرو کې ویلعبو او دیو دې لوبې وکړي په خپله دنیا کې حتی یلاقو یومهم الذي یوعدون تر دې چې دیو میلاو شي د خپلې هغې ورځې سره یوعدون چې د دیو سره یې وعده کېږي یوم یخرجون من الاجداث په هغه ورځ چې دیو به راوځي د خپلو قبرونو نه سراعا زر زر په تادی دا چې څه څوک آواز کوي د دې آواز په جواب کې کأنهم الی نصب یوفضون دیو به د دې شپېلۍ والا په جواب کې داسې تیز رواني لکه څنګه چې دلته په دنیا کې نه یو پرستشګاه طرف ته ورزغلي او منډې وهي خاشعة ابصارهم ښکته به یې د زرونه د دیو ترهقهم ذله او راخور به یې په دیو باندې ذلت ذلک الیوم الذي دا د قیامت ورځ چې ده دا هغه ورځ ده کانو یوعدون چې د دیو سره وعده کېده سوره نوح مکی صورت دی په قرآن کریم کې یو اویایم نمبر دی 71 او په نزول کې هم د دې 71 نمبر دی دواړه نمبر یو دي د سوره النحل نه پس نازل شوی دی د دې صورت موضوع د نوح علیه السلام واقعه د هغه د قوم هلاکت او د دې په نتیجه کې کفار مکه ته تنبیه ده چې که تاسو سم نشوئ نو د نوح علیه السلام د قوم هغه عذاب ستاسو نه څه لرې نه دی بسم الله الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا یقینا لیږلی و مونږ نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته ان انذر قومک چې ته ویروه خپل قوم من قبل ان یأتیهم عذاب علیم د دې نه مخکې چې راشي دیو ته عذاب دردناک یا که تاسو با محاوره ترجمه کوئ نو مخکې د راتلو د دردناک عذاب نه قال نو هغه وویل یا قوم ای زما قومه انی لکم نذیر مبین یقینا زه ستاسو دپاره ښکاره یرونکی یم ان اعبدوا الله چې تاسو عبادت وکړئ د الله واتقوه او د هغه نه ویریږئ واطیعون یعنې د الله د عبادت او د تقوا طریقه څه ده چې زما اطاعت وکړئ واطیعون زما خبره ومنئ یغفر لکم من ذنوبکم وببخي تاسو ستاسو ګناهونه ویؤخرکم او وروسته بکي تاسو الی اجل مسمى تر هغه نیټې مقررې پورې یعنې بې وخته عذاب به د باندې نه راځي ان اجل الله یقینا نیټه د الله اذا جاء کله چې هغه راشي لا یؤخرو نو هغه نشي وروسته کیدی لو کنتم تعلمون که تاسو ایمان راوړئ که تاسو پوهیږئ قال نو هغه ووی رب ای زما ربه نوح علیه السلام خپل رب ته خپل رپورټ پیش کوي ای زما ربه انی دعوت قومي یقینا ما راوبلو خپل قوم لیلا د شپې و نهارا او د ورځې فلم یزدهم نو زیات نکو دیو دپاره دعائي زما را بللو الا فرارا مگر تیښته د ایمان نه و انی کلما دعوتهم او کلم چې ما دیو را بللی دي ایمان ته لتغفر لهم چې ته دیو ته بخښنه وکړې جعلوا اصوابعهم نو ایښودي دي دیو ګوتې خپلې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې چې زما دعوت وانوري واستغشوا ثیابهم او دیو ځان پټ کو په خپلو جامو کې واصروا او دیو ټینګ پاتې شو په کفر باندې واستکبروا تکبر یې وکړو د ایمان نه په تا باندې استکبارا لوی تکبر ثم انی دعوتهم جهارا بیا ما دیو راوبلل جهارا په اوچت آواز باندې یعنی دعوت مې ښکاره ورکړو ثم انی اعلنت لهم بیا ما دیو ته بار بار دعوت ورکړو ښکاره یعنی په اعلان باندې علانیه دعوت مې ورکړو
واسررت لهم اسرارا او پټ مې دیو ته دعوت ورکو پټ یعنی انفرادي دعوت مې ورکو فقلت استغفروا نو ما ورته وویل چې استغفروا ربکم د خپل رب نه بخښنه وغواړئ انه کان غفارا یقینا دا الله دی بخښونکی یرسل السماء نو هغه به څه وکړي ستاسو د بخښنې په بدل کې راوبلیږي اسمان په تاسو باندې په شیبو شیبو یعنی په تاسو باندې به باران وورئ په شیبو شیبو ویمددکم باموال وبنین او زیات بکي تاسو ته مالونه او ستاسو زامن ويجعل لكم او بګرځي ستاسو دپاره جنات باغونه ويجعل لكم انهارا او بګرځي تاسو دپاره نهرونه روان بکي ستاسو دپاره نهرونه او ما ورته وی ما لکم څه شوي دي تاسو لره لا ترجون لله وقارا چې تاسو امید نه لرئ د الله دپاره د وقار او د عزت یعنی تاسو د الله د عظمت په شان د هغه تعظیم نه کوئ وقد خلقکم اطوارا او حالان کې هغه پیدا کړي یې تاسو اطوارا په مختلفو حالاتو کې یعنی یو حال نه پس د بل حال بیا د هغې نه پس بل حال علم ترو آیا تاسو ګورئ نه کیف خلق الله چې څنګه پیدا کړي دی الله 7 سماوات طباقا واسمانونه لاندې باندې ته بر ته وجعل القمر فيهن نورا او ګرځولې دا سپوږمۍ په دې اسمانونو کې نورا رڼا وجعل الشمس سراجا او ګرځولې دی نور لره چراغ روښانه والله انبتکم من الارض او یقینا او الله تاسو پیدا کړي را زرغون کړي من الارض د ځمکې نه نباتا را زرغونول ثم یعیدکم یعنی د دې خاورې نه پیدا کړي ثم یعیدکم بیا به تاسو واپس کوي فیها په دې کې د مرګ نه پس ویخرجکم او راوباسي به تاسو اخراجا راویستل یعنی د قیامت په ورځ والله جعل لكم الارض والله ګرځولې د ستاسو دپاره ځمکه بساطا فرش یعنی خوره کړې ده لتسلکو منها دې دپاره چې تاسو ځئ په دې کې سب منها د دې ځمکې نه سبلن فجاجا په کلاو کلاو لارو باندې قال نوح رب نوح علیه السلام وی ای زما ربه انهم عصوني یقینا دیو زما نافرماني وکړه واتبعوا ورپسې شو دیو من په هغه چا پسې لم یزده ماله وولده چې نه دی زیات کړی هغه لره د مال او د اولاد الا خساره مگر نقصان او تاوان په دنیا او په آخرت کې ومکروا مکرا کبارا او دیو سازش وکړو لوی سازش وقالو دیو وی دی خلکو ته لا تذرن دی مشران ورته وی لا تذرن آلهتکم مه پرېږدئ خپل خدایان ولا تذرن ودن او مه پرېږدئ ود دا دیو د بوتانو نومونه ودن ولا سواعا او نه سواع و نه یغوس او نه یعوق او نه نصر دا پنځه د دیو غټ غټ مشرانو دا چې وفات شو نو بیا دیو د دې تصویرونه جوړ کړه مورتیان جوړ کړه او هغې ځان ته ودرول او د هغې عبادت شروع کړو دا د بت پرستۍ بنیاد جوړ شو د دې وجې نه په شریعت د محمد صلی الله علیه وسلم کې چې آخري شریعت دی تصویرونه جوړول مورتیان جوړول شکلونه جوړول په دې باندې پابندي ولګېدل دا حرام کړل او په کوم کور کې چې دا تصویرونه لګېدلي نو دا تصویر حرام دی تصویر په کیمره جوړ شوی دی او که په لاس باندې جوړ شوی د دې څه فرق نه کوي ځکه طریقې د تصویر باندې حرمت نه دی په تصویر باندې حرمت دی تصویر حرام دی د دې وجې ځکه دا د بت پرستۍ بنیاد جوړ شوی و نو د دې د مشر تصویر لګول په خپلو کورونو کې په دیوالونو باندې په حجرو کې په خپل بیډروم کې د پلار د نیکه تصویر لګول دا د محبت د وجې نه همدغه وجې نه تصویرونه حرام دي دا چې په کوم کور کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هلته د رحمت فرشتې نه راځي نو خپل پلار نیکه یا خپل لیډر خپل راهنما پیشوا په خپل کور کې د رحمت د بندېدو ذریعه مه ګرځوئ بلکې چې هغه دیني راهنمایي کړې وه او ښه کار یې کړی و د هغه ښه کارونه کول پکار دي چې د الله د رحمت ذریعه جوړه شي نه دا چې زما د پلار نیکه تصویر زما دپاره د الله د رحمت د بندېدو ذریعه وګرځي وقد اضلوا کثیرا او یقینا دیو ګمراه کړي ډېر خلک یعنی د دې بوتانو په ذریعه باندې ولا تزید الظالمین او نه زیاتې ظالمان لره الا ضلالا او مگر گمراهی او مه زیاتوه د ظالمانو دپاره مگر گمراهی یعنی اوس دې په دې ګمراهۍ کې دي وي مما خطویاتهم د وجې د خطاګانو د دیونه د ګناهونو د دیونه د نافرمانو د دیونه اغرقو دیو غرق کړی شو په طوفان باندې فادخلوا نارا نو داخل به کړی شي دیو اور ته په آخرت کې فلم یجدو لهم نو بیا به نه مومي دیو د خپل ځان دپاره من دون الله سوا د الله نه
انصارا سوک مددگار. وقال نوح رب لا تذر على الارض، او نوح علیہ السلام دعا وکړله وی اے زما ربه مه پرېږده په ځمکه باندې من الکافرین د کافرانو نه دیارن یو کورم، انک ان تذرهم بېشکه ته که دیو پرېږدې یعنې یو کورم که آباد پرېږدې یضلو عبادک نو دیو به ستا بندګان ګمراه کوي، ولا یلیدو او نه زیږوي دیو الا فاجرا کفارا مگر فاجر او کافر، یعنې بچي هم چې پیدا کېږي نو فاجر او کافر پیدا کېږي. رب اغفر لی اے زما رب بخښنه وکړي ماته ولوالدی او مور و پلار زما ته ولمن دخل بیتی مؤمنا او څوک چې زما کور ته راننوتو د ایمان سره د مؤمن، وللمؤمنین والمؤمنات او د مؤمنانو سړو د مؤمنانو ښځو دپاره، ولا تزد الظالمین الا تبارا او مه زیاتوه د ظالمانو دپاره مگر هلاکت او تباهی. سورة الجن مکی صورت دی. په قرآن کریم کې د دې 22 نمبر دی او په نزول کې 40 نمبر دی. د سورة الاعراف نه پس نازل شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ته دیو ته ووایه اوحی الی چې ما ته وحی شوې ده انه استمع نفر من الجن چې یقینا په غور باندې اورېدلی یو جماعت د پیریانو یعنې قرآن. فقالو ناغوی وویل کله چې واپس شو خپل قوم ته انا سمعنا قرآنا عجبا یقینا اورېدلی دی مونږ یو عجیبه ناشنا قرآن یهدي الی الرشد چې هدایت کوي هغه نیغې لارې ته راه راست ته فآمنا به نو مونږ خو په هغه ایمان راوړی دی. ولن نشرک بربنا احدا او هرګز مونږ شریک نه ګرځو د خپل رب سره هېڅوک. وانه شان دا دی تعالی جد ربنا چې اوچت دی شان د رب زمونږه متخذ صاحبة نه د نیولي څوک بیبي ولا ولدا او نه اولاد. وانه کان یقول سفیهنا او شان دا دی چې ویل به زمونږ هغه بېوقوف زمونږ هغه قمقل دا جنات ابلیس یادوي خپل ابلیس ته بېوقوف وایي چې ویل به زمونږ بېوقوف علی الله په الله باندې شططا خلاف حق بعد دروغ یعنی خلاف حقیقت بعد ظلم خبره به کوله. وانا ظننا او مونږ دا ګمان کړی ان لن تقول الانس والجن چې هرګز به ونه وایي انسانان او نه جنات علی الله په الله باندې کذبا دروغ. زمونږ خدا خیال و چې جنات او انسانان دواړه به په الله دروغ نه وایي خو زمونږ د دروغجن دروغ وي دی بېوقوف. وانه کان رجال من الانس او شان دا دی چې یو سړي من الانس د انسانانو نه یعوذون برجال من الجن چې دیو پناه غوښتله د بعضې سړو د پیریانو. دا اصل کې جناتو یو حقیقت بیان کړی دی او هغه دا دی چې عموما جنات د انسانانو نه داسې دباو کې یریږي د دیو سره یو ځای نه پاتې کېږي ځان له جدا چړته اوسېږي د انسانانو سره هېڅ کار نه وي. لیکن انسانانو د هغې نه یره شروع کړه نو چې کله د هغې نه یره شروع کړه دیو چې به کله په کومه وادۍ تېرېده نو هلته به په سر باندې چې دا وادۍ ته به دننه شوي نه و دا د دوو غرونو په منځ کې چې کومه دره غوندي دې ته به لا دننه شوي نه و نو د دې وادۍ په سر باندې به یو کس ودرېده او وبه یې چغه به یې کړه وی اعوذ برب هذا الوادي زه د دې وادۍ د رب پناه اخلم. دا جنات به یادول نو جناتو ته چې پته ولګېده چې حضرات خو زموږ نه یریږي نو بیا یې د دیو تنګول هم شروع کړه ځکه چې پته ولګېده چې یریږي رانه که نه نو دا په خپله وایي دا د دیو د جناتو چې کومه بدماشي یا بعضې کارونه شروع شو نو هغه د دې په وجه چې د انسانان د دې خپله سبب د دیو یره شروع کړه. نو فرمایي وانه کان رجال من الجن او یقینا اوس سړي د انسانانو نه یعوذون برجال من الجن چې دیو به د جناتو د سړو پناه غوښته فزادوهم رهقا نو زیاتې کو دی جناتو لره رهقا غرور او سرکشي. وانهم ظنوا او یقینا د انسانانو ګمان کړو کما ظننتم دا تقریر کوي جناتو ته څنګه چې تاسو ګمان کړو اے پیریانو ان لن یبعث الله احدا چې هرګز به الله هېڅوک هم دوباره را ژوندی نه کړي. وانا لمسنا السماء او یقینا مونږه دا جنات وایي مونږه مسک و اسمان یعنی مونږه ولټو اسمان ټټول دیک ناچوي. فوجدناها نو بیا موندو مونږ دی لره ملئت حرسا شدیدا چې ډک کړی شوی دی د سختو پیره دارانو نه وشهبا او د لمبو نه انګارې دي لمبې دي.
وانا كنا نقعد یقینا مونږ به کېناستو منها د دې اسمان نه مقاعد پس ځایونو کې بعض ځایونه داسې وو للسمع د اورېدو دپاره چې خبرې به م اورېدې فمن یستمع الآن نو څوک چې واوري غوږ کېږدي اوس چلته ورسي یجد له نو بیا به مومي د خپل ځان دپاره شهابا رصدا تیاره شعله یعنې بس اوښتی به بیا وانا لا ندري یقینا مونږ نه پوهېږو اشر ارید بمن فی الارض چې آیا د شر اراده شوې ده په هغه چا باندې چې په ځمکه کې دي ام اراد بهم ربهم رشدا یا اراده کړې د دیو رب د دیو دپاره د هدایت د څه پیدې وانا منا الصالحون او یقینا بعضې زموږ نه نیکان دي ومنا دون ذلک او بعضې د دې نه علاوه یعنې صالحان نه دي كنا طرائق قددا يمونغا جماعتنا متفرقة يعني مسلم أو كافر وأنا ظننا يقينا زمون يقينو ألن نعجز الله في الأرض چمون نشو عاجز كولا الله لرا پزبكك يعني مون پزبكك دا الله نبچ كده نشو ولن نعجزه هربا أو نشو عاجز كولا غلرا پتيختا يعني دا غنا تختيدهم نشو وانا لما سمعنا الهدى او بشک مونږه کله چې مونږ واورېده هدایت یعنی قرآن هم واورېده دې پیغمبر چې سره راوړي دي آمنا به نو مونږ په هغې ایمان راوړی دی فمن یؤمن بربه نو هغه څوک چې ایمان یې راوړو په خپل رب باندې فلا یخاف بخسا ولا رهقا نو نه به یریږي دی د نقصان نه په نیکو کې ولا رهقا او نه د زیاتولو نه په ګناه کې وانا منا المسلمون او یقینا بعضې زموږ نه مسلمانان دي یعنې چې هغې ایمان راوړی دی ومنا القاسطون او زموږ نه بعضې ظالمان دي فمن اسلم نو چا چې اسلام قبول کو فاولئک تحروا رشدا نو دیو وموندله صحیح لاره تحروا رشدا وموندله د نجات لاره واما القاسطون ورچې قاسطون ظالمان دي کافران فکانو لجهنم حطبا نو دا د جهنم دپاره خاشاک دی دا قاسطون یو دی قاسط بل دی مقسط نور تشریحاتو به ځای تاسو هغې پسې مه ځئ قاسط ظالم ته ویلی کېږي او مقسط انصاف کولو والا ته ویلی کېږي نو قاسط دلته ظالم په معنا باندې راغلی دی وأن لو استقاموا على الطريقة وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وهرچ ظالمان دي كافران دي فكانوا نديو دي لجهنم د جهنم د پارا حطبا لرگي خاشاک وأن لو استقاموا او دا چې کله مخکې بره قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن نو هغه دلته لګوه سره او ما ته وحي شوې ده چې که چېرته دیو استقامت اختیار کړی وی په طریقه باندې طریقې نه مراد لاره د حق او د ایمان لاسقیناهم ماء غدقا نو څکولي به وی مونږ په دیو باندې اوبه ډېرې خوب سیراب کړي به مو لنفتنهم فيه دې دپاره چې وازمویو مونږ دیو په دې کې ومن یعرض عن ذکر ربه او هغه څوک چې اعراض وکړي د ذکر د خپل رب نه یسلکه عذابا سعدا ننه باسي به عذاب سخته وأن المساجد لله او بل دا هغه اوحي إلی دې سره لګوئ او ما ته وحي شوې ده چې جوماتونه د الله دپاره دي فلا تدعو ان د الله د عبادت دپاره دي فلا تدعو مع الله احدا نو تاسو مه رابلئ د الله سره بل هېڅوک نه شریک وله مه جوړوئ او بله خبره وما ته وحي شوې اوحي إلی انه لما قام عبد الله چې کله ودرېده بنده د الله محمد صلی الله علیه وسلم یدعوه چې الله یې رابله کادو یکونون علیه لبدا قریبه وه چې دوی حمله کړی وی په هغه باندې په یو ځای یعنې په جمع سره په هغه باندې حمله کړی وی داسې تیار وو قل ته ورته ووایه انما ادعو ربي یقینا زه رابلم خپل رب ولا اشرک به احدا او شریک نه ګرځوم د سره هېڅوک قل ته ورته ووایه انی لا املک لکم زه اختیار نه لرم تاسو دپاره ضرا د دفع کولو د ضرر ولا رشدا او نه څه د خیر قل ورته ووایه انی لن یجیرني من الله چې یقینا هرګز نشي بچ کولی ما لره د الله د عذاب نه احد هېڅوک که زه د هغه نافرماني وکړم ولن اجد من دونه ملتحدا او هرگز به زه بیا نه مومم د هغه نه بغیر بل هېڅوک د پناه ځای یعنې چې هغه ته زه ورشمه الا بلاغا من الله زما کار څه دی زما کار رسول د پیغاماتو د الله دي یعنې تاسو د الله له طرف نه رسول دي ورسالاته او د هغه پیغامات رسول دي ومن يعص الله ورسوله او هغه چا چې نافرماني وکړه د الله او د الله د رسول دي ایمان یې رانهوړو فإن له نار جهنم نو یقینا د ده لپاره اور د دوزخ دی خالدین فیها اوسیږي به دوی په هغې کې ابدا همیشه حتی اذا رأوا ما یوعدون
دیو به تر هغې پورې منع کېږي نه منع کېږي به نه د کفر نه او د نافرمانۍ او د شرک نه تر دې چې وویني دیو ما یوعدون کوم څه چې دیو سره وعده کېږي یعنې عذاب د قیامت د ورځې فسیعلمون نو زر ده چې دیو به پوه شي د عذاب د راتلو سره من اضعف ناصرا من اضعف چې څوک دی د ټولو نه زیات کمزوری د مددګار په لحاظ سره چې د چا مددګاران کمزوري دي و اقل عددا او د عدد په لحاظ سره کم دی د چا ملګري لږ دي قل ته ورته ووایه ان ادري زه نه پوهېږم ما ته پته نشته اقریب ما توعدون چې نږدې دي هغه څه چې تاسو سره وعده کېږي یعنی عذاب یا قیامت ام یجعل له ربی امدا یا ګرځوي د هغې دپاره زما رب یو نیټه لکه اوږده موده وله ګرځوي عالم الغیب عالم دی په غیبو باندې فلا یظهر علی غیبه احدا نو نه خبروي په خپل غیب باندې هېڅوک الا من ارتضا مګر هغه څوک چې دی خوښ کي من رسول د پیغمبر نه فانه یعنی فرشته ملک کوم چې وحی راوړي نو هغه انتخاب هم د الله کار دی نو هغه ته معلومات هغه علم ورکي فانه یسلک من بین یدیه نو بېشکه دی روان کی د ده نه مخکې ومن خلفه او د ده نه وروسته رصدا محافظ ترې روان کی یعنی جبریل چې وحی راوړي نو دا ټول انتظامات کیږي چې مخکې وروسته ټول محافظي چې وحی کې څه مداخلت ونه شي لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم لیعلم معنا تاسو زده کوئ دې دپاره چې معلوم کړي الله ښکاره کړي الله ان قد ابلغوا رسالات ربهم نو دا لیعلم فاعل څوک دی لیعلم دې دپاره چې وپېژني نو یو معنی دا ده دې دپاره چې رسول وپېژني رسول ته پته ولګي چې فرشتو پورا ابلغو رسالات ربهم هغوی یقینا را رسولی دي رسالات یعنی پیغامات د خپل رب ټیک ټیک یا دا ده چې الله ته پته ولګي چې انبیاو ټیک ټیک پیغام رسولی دی یعنی الله دا خبره ښکاره کړي ظاهره کړي د پته لګېدو مطلب دا دی چې پیغمبرانو ان قد ابلغو چې پیغمبرانو د خپل رب رسالات پیغامات صحیح رسولی دي یا درېیمه معنا چې الله ته پته ولګي چې فرشتو هغه پیغامات چې الله ورکړي ټیک ټیک ورسول او یا دا چې دا چې کوم تکذیب کوونکي خلک دی دیو ته پته ولګي چې پیغمبرانو د خپل رب پیغامات موږ ته صحیح راورسول و احاط بما لديهم او په قابو کې ساتلی دي الله هغه څه چې د دیو سره دي د دې پیغمبرانو سره و احصا کل شیء عددا او شمار کړی دی یعنی ایښودی دی محفوظ کړی دی الله هر شی عددن په شمار سوره المزمل مکی صورت دی په ترتیب د قرآن کې 83 نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 3 نمبر دی د سوره القلم نه پس نازل شوی دی د دې صورت موضوع تزکیه نفس ده پیغمبر ته الله تبارک وتعالی چل ښودلی دی د دې دروند کار د نبوت د دې عظیمې ذمهدارۍ بوج به څنګه اوچتی نو هغه چل دا دی چې کوم سوره مزمل ښودلی دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المزمل ای په کمبل کې ځان را نغښتونکیه قم اللیل پاسه د شپې الا قلیلا مگر لږ وخت یعنی لږ خوب وکړه نور ودرېږه نصفه نیمه شپه او انقص منه قلیلا یا د دې نه لږ راکم که یعنی 3 میسې ته راشه او زد علیه یا پې لږ ورزیات که په نیمه باندې ورتل القرآن ترتیلا او لوله قرآن په مزه مزه انا سنلقي علیک قولا ثقیلا یقینا موږ راغورځونکي یو ایښودونکي یو په تا باندې قولا ثقیلا یو دروند بوج قول ثقیل یعنی دا د نبوت چې کومه ذمهدارۍ دي دا مراد دي ان ناشئة اللیل یقینا پاسېدل د شپې قیام اللیل هي اشد وطئا دا ډیر سخت دی د پایمال کولو د قابو کولو و اقوم قیلا او ډیر زیات اقوم یعنی ډیر زیات د وینا دپاره د قرآن د لوستو دپاره مناسب وخت دی د نفس د قابو کولو مناسب وخت دی د شپې پاسېدل او د قرآن د ویلو صحیح وخت دی ان لک فی النهار یقینا ستا دپاره په ورځ کې سبحا طویلا کارونه مصروفیات ډیر زیات دي تیرېدل دي لامبو د ډیره یعنی کارونه مصروفیتونه ډیر زیات دي نو د هغې دپاره د پوره کولو دپاره تیاري وکړه نو تیاري د شپې مونځ وکړه واذکر اسم ربک او یادوه نوم د رب خپل وتبتل الیه تبتیلا تبتل د هر چا نه کټ شه او د هغه شه د هغه سره یوازې یو ځای شه او د هغه عبادت وکړه رب المشرق والمغربي
رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته دی بل اله مگر دغه الله دی فاتخذه وکیلا نو جوړ کده کارساز واصبر او صبر کوه علی ما په هغه څه باندې یقولون چې دوی وایي وهجرهم او پرېږده دیو هجرا جمیلا پرېښودل ښه یعنې د شرافت سره د دیونه جدا شه وذرني والمکذبین او پرېږده ما او دا دروغجن ګڼونکي اولي النعمت چې دا خوشحاله خلک دی نعمتونو والا ومهلهم قلیلا او مهلت ورکه دیو ته لږ غوندې ان لدینا یقینا زموږ سره انکالا عذابونه دي و جحیما او جهنم دی انکالا معنا عذابونه دلته بیړۍ دي انکالا نکل خلق په اردو کې مونږ نکیل ورته واچوه دا نکل بیړو ته ویلی کېږي و جحیما او دوزخ دی جهنم دی و طعاما او خوراک دی ذا غصة چې په حلق خطو والا دی یعنې د زقم و عذابا الیما او عذاب دردناک یوم ترجف الارض په دغه ورځ باندې چې اوبه خوځېږي ځمکه والجبال غرونه وکانت الجبال شبه غرونه کسیبا مهیلا کسیبا ډیری د شګو مهیلا خواره واره دا بشي ډیری د شګو خواره واره انا ارسلنا الیکم رسولا یقینا لیږلی دی مونږ تاسو ته پیغمبر شاهدا علیکم چې ګواه دی په تاسو باندې کما ارسلنا لکه څنګه چې لیږلی و مونږه الی فرعون رسولا فرعون ته پیغمبر فعصوا فرعون الرسول نو نافرمانی کړې وه فرعون د پیغمبر فاخذناه اخذا وبیلا نو نیولی و مونږ دل را نیول سخت فکیف تتقون نو تاسو به څنګه بچ شئ ان کفرتم که تاسو کفر وکړو یوما د هغې ورځې د عذاب نه یجعل الولدان شیبا چې وبه ګرځي هغه ماشومانو لره بوډاګان دومره سخته ورځ ده چې د ډېر غم او سختې د وجې نه به ماشومان بوډاګان کي السماء منفطر به او د هغې د سختۍ د وجې نه چون اسمان به هم ټوټې ټوټې کیږي کان وعده مفعولا او دا وعده د الله کیدونکي پوره کیدونکي ان هذه تذکره یقینا دا قرآن دا آیتونه د قرآن دا نصیحت دی فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا نو څوک چې غواړي خپل رب طرف ته تللې لار دې ونیسي ان ربک یعلم یقینا ستا رب ډېر ښه پوهېږي انک تقوم ادنا دا مخکې د نیمې شپې حکم وکړو نو دې کې مؤمنان هم شامل وو چې نیمه شپه یا درېیمه حصه د شپې ته عبادت کوه څه کم څه زیات نو مؤمنانو به هم دغه شان عبادت کوو نو د مؤمنانو دپاره دلته تخفیف وکړو ان ربک بېشکه ستا رب یعلم پوهېږي انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل چې ته ودرېږي نږدې دوه یعنې دو تهایي د شپې ثلثی اللیل دوه درېیمې حصې د شپې د شپې دوه حصې درې حصې کې نو دوه حصې ته ودرېږي و نصفه او نیمه شپه ودرېږي و ثلثه او درېیمه حصه د شپې ودرېږي و طائفة من الذین معک او یو ډله د مؤمنانو هم ده چې ستا سره ودرېږي والله یقدر اللیل والنهار او الله اندازه کوي شپه ورځ یعنې تاسو یې صحیح حساب نشئ کولی علم الله ته پته ده ان لن تحصوه چې تاسو هرګز د دې ټیک شمار د وختونو نشئ کولی فتاب علیکم نو الله مهرباني وکړه په تاسو باندې په مؤمنانو فقرؤوا ما تیسر من القرآن نو تاسو لولئ څه چې تاسو ته اساني د قرآن نه نو درې آیت هم دې ولوستل او وړوکې صورت دې ولوستو د شپې مونځ دې وکړو نو بس وشو علم الله ته پته ده ان سیکون منکم مرضى یعنې د پیغمبر دپاره خو هم هغه طریقه ده چې کوم حکم شوی دی د مؤمنانو دپاره پکې تخفیف وشو علم الله ته پته دې نه پته لګي د پیغمبر کار ډېر اوچت کار دی لوی کار دی او ډېر ګران کار دی د دین دعوت رسالت او د دې اشاعت او د دې دپاره جهادونه کول نو ډېر زیات عبادت دی وکړي د شپې دې نه دا هم پته ولګېده چې کوم خلک دینی راهنمایان دي د اسلامي تحریک امیران لیډران او رهبران دي او د هغوی په سر باندې دا بوج د دین د دعوت او د تبلیغ او د دین د اقامت پروت دی نو هغوی به د شپې د تهجدو خامخا اهتمام کوي او ډیر وخت د شپې ولګوي د ورځې ټول کارونه به درته اسان شي او الله به مدد وکړي علم الله ته پته ده ان سیکون منکم مرضى چې یقینا په تاسو کې به یي مریضان و آخرون او نور داسې به یضربون فی الارض چې په ځمکه کې به سفر کړی یبتغون من فضل الله چې لټوي هغوی فضل د الله و آخرون او نور یقاتلون فی سبیل الله چې هغوی به جنګ کوي د الله په لار کې یعنې او هغوی به د قیام اللیل طاقت نه لري فقرؤوا ما تیسر منه نو لولئ د دې قرآن نه چې سره ته اساني نو بس لږ ونیم کافي دي درې آیتونه مو وي او رکات مو بس کافي دي
واقیموا الصلاة او منځ قایم کړئ یعنې فرض منځ به خامخا کوئ وآتوا الزکات او زکات به ورکوئ واقرضوا الله قرضا حسنا او الله له قرض ورکوئ قرض ښه یعنې د زکات نه بغیر هم صدقات وکوئ بعضې څوک داسې کېدي چې زکات پرې فرض نه وي لیکن د الله په لار کې صدقه ورکوي د هغې ډېر لوی قدر دی وما تقدموا لانفسکم او څه چې تاسو مخکې لېږئ د خپلو ځانونو دپاره من خیر نیکي یعنې دا نیکي ستاسو د خپل ځان دپاره د دام ته پته ولګېده تجدوه عند الله نو تاسو به بیا مومئ دا د الله سره هو خیرا و اعظم اجرا چې دا ډېر بهتر او ډېر غوره او ډېر لوی اجر واله ده واستغفر الله او د الله نه بخښنه غواړئ ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی او مهربان دی سورة المدثر مکی صورت دے په ترتیب د تلاوت کې 74 نمبر دے او په ترتیب د نزول کې دا 2 نمبر دے یا 3 نمبر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے په کمبل کې ځان ران غختون کیا دا مدثر مزمل تقریبا یو معنی ده یعنی په جامو کې ځان را پټ کړی دی قم تپاسه فانذر نو ویروه وربک فکبر او د خپل رب کبریایي بیانول شروع کا یعنی د اوس نه اوس آغاز د دعوت شروع کا وثیابک فطهر او خپل جامې پاکي کا د جامو نه مراد عقیده د عقیده پاک کا اخلاق او کردار پاک کا او سره دا ظاهري لباس پاک کا والرجز فهجر او د ګندګو نه ځان بچ وساته یعنی د شرک او د کفر نه د بت پرستۍ نه ولا تمنن تستکثر او ته احسان مه کوه چې د ډېروالي مطالبه کې د هغې چا سره په دې وجه احسان کې چې ماله به ډېر راکړي ولربک فاصبر او د خپل رب دپاره صبر کوه چې کوم تا ته تکلیف رسیږي فاذا نقر فی الناقور نو کله چې پوک والی شي په شپېلۍ کې فذلک نو دغه ورځ یومئذ چې ورځ د قیامت ده یوم عسیر ډېره سخته ورځ ده علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر آسانه نه ده ذرني ومن خلقت وحیدا پرېږدما او څوک چې ما پیدا کړي یوازې نه یې مال او نه یې اولاد دلته هم الله تبارک وتعالی نوم نه دی اخیستی خو ټولو خلکو ته پته وه دا ولید ابن مغیره دی وجعلت له مالا ممدودا او ګرځولی ما د ده دپاره مال ډېر ممدودا ډېر وبنین شهودا او زامن حاضر د حاضر د مطلب دا دی چې کاروبارونه هر څه داسې روان وو چې زامن یې په کور کې ښه په قلاره به ناست وو کار روان وو مال ډېر وو ومهدت له تمهیدا او اوار کړی مو د ده لپاره د اقتدار او د ریاست لاره یعنې ژوند هم ورکړی عمر هم ورکړی تیاری هم د ده لپاره کړی ثم یطمعو بیا دی دا تمه لري ان ازیده چې زیات به ورکمه یعنې په دنیا کې مې ورکړي په آخرت کې به هم ورکمه چړته هم نشي کېدی کله هرګز داسې نه ده نشي کېدی انه کان لآیاتنا عنیدا د آخرت انعامات به ولې نه ورکوي وجه څه ده دی زموږ د آیتونو سره عناد کوونکی و نو یو سړی نن هر څنګه چې دی کلمه هم وایي لیکن د الله د آیتونو سره ضد لري د الله آیتونه پې بد لګي د الله کتاب پې بد لګي د الله دین پې بد لګي او عنادي دی ورسره سأرهقه صعودا زر ده چې دی به زه مجبور کړمه صعودا په هغه غر د دوزخ د اور باندې چې په دې به ورخېجم وروخېجه پې انه فکر وقدر یقینا د غور وکړو او اندازې ولګوله دا داسې چلو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت اعلان وکړو وړومبنۍ ورځې دي او دیو تکذیب وکړو مکې والا نو د حج ورځې رالې چې اوس به عرب راځي ټول د حج دپاره دیو مشوره وکړه چې دی حاجیانو ته به څه وایو دیو چې راشي د سره میلاویږي خو موږ ته به بد وایي چې موږ دومره ظلم کوو زیاتې کوو نو موږ څه ووایو چې دا پته ولګي چې موږ په حقه باندې یو دی په ناحقه دی نو دیو مشوره وکړه مجلس یې جوړ کړو چا ووي چې ده ته به جادوګر ووایو نو ولید ابن مغیره وی چې ولې دا خلک جادوګر نه پیژني تاسو ته به خلک پاګلان وایي لیوني به راته ووایي وی چې موږ به دلته لیونی ووایو نو هغه وی چې ولې لیوني خلک نه پیژني چې د بار خلک په کاڼو باندې ولي نو تاسو ته به خلک لیوني ووایي دوی وی چې کاهن به ورته ووایو نو هغه ورته بیا وی دی ولید ابن مغیره چې ولې د کهانت دا قصې او د کاهنانو خبرې دي خلکو نه دي اورېدلي د کلام خو بل شان کلام دی بیا دوی وی چې شاعر به ورته ووایو نو هغې ولې عرب په شعرونو نه پوهېږي دا کلام چې واوري هغه به چې تاسو دروغ وایي دا شعر دی نو ابو جهل په ده پسې ولګېده وی چې ستا قوم به تا معاف نه کړي که تا دیو ته څه لاره څه خبره ونه ښودله نو ده سره څه خبره نه وه نو داسې خوله یې ورانه را ورانه کړه بر یې وکتل غور یې وکړو
فکر یې وکړو سوچ او آخره کې وی یاره وی بس یوه خبره ده چې بس دا ورته وایي چې دا پخوانی جادو دی چې را روان دی بس دغه خبره به وکړو بله نشته دی بله نشي کېدی الله تبارک وتعالی د هغې ذکر فرمایي انه فکر یقینا د غور وکړو په دې قرآن کې او په دې پیغمبر کې وقدر او د خبرې جوړولو کوشش یې وکړو فقتل نو دی د هلاک شي کیف قدر څنګه خبره جوړه کړه ثم قتل بیا د دې هلاک شي کیف قدر څنګه خبره جوړه کړه ثم نظر بیا یې وکتل داسې بره یې وکتل ثم عبس بیا یې تندی تریو کو وبصر او خوله یې ورانه کړه ثم ادبر بیا یې شا کړه د ایمان نه واستکبر او تکبر یې وکړو فقال نو وی ان هذا الا سحر یؤثر نه دی دا مګر جادو چې د پخوا نه را روان دی ان هذا نه دی دا الا قول البشر مګر خبره د یو بشر او د یو انسان الله فرمایي سأصلیه سقر زر د چې دی به زه ننه باسم سقر ته د دوزخ د نومونو نه یو نوم دی وما ادراک ما سقر او تا ته څه پته ده چې سقر څه شی دی لا تبقي چې نه به پرېږدي څوک ولا تذر لا تبقي نه به باقي پرېږدي او ولا تذر او نه به پرېږدي د دواړه تقریبا یو شان معنی جوړیږي یعنی نه به ترې بهر څوک پاتې کیږي چې بهر پاتې شي راغواړي بې ځان ته او نه به دننه ژوندی پرېږدي یا دا ده چې نه به پرېږدي باقي چې دی دا بدن باقي پاتې شي بلکې بدن به وسوځي ختم بشي ولا تذر او نه به پرېږدي بیرته چې بس ما پکې خبره ختمه شوه بیا به یې را ژوندی کوي یعنی د دنیا اور او د آخرت په اور کې دا فرق دی چې د دنیا په اور کې یو خصوصیت دی صرف سوځول کوي دا جهنم په اور کې دوه خصوصیتونه دي سوځول به هم کوي بیرته رغول او جوړول به هم کوي چې بیرته به جوړ شي او بیا به ورته پوستکي ور واغوندل شي بیا به سوځول شروع شي لواحة للبشر چې دا سوځونکی دی للبشر بشر لره سرمن لره غوښې او سرمنې به ټولې وسوځي هډوکي به پاتې شي علیها 19 دا د بشر نه معنا دا نه چې لواحة للبشر سوځونکي دي انسانانو لره سوځي به علیها 19 په دې باندې 9 فرشتې مقرر دي وما جعلنا اصحاب النار او نه دي ګرځولي مونږ دا اور والا الا ملائکة مګر فرشتې وما جعلنا عدتهم او نه دي ګرځولي دا سړي انسانان به نه وي دا دربانان فرشتې وي او نه دی ګرځولی شمار مونږ د دیو دا چې کوم 9 شمار الا فتنة للذین کفروا مګر دا فتنه د هغې کسانو دپاره چې کافران دي دیو ګوره وی 9 فرشتې د دومره غټ دوزخ دپاره دا د دوی دپاره یو د عذاب ذریعه شو د فتنې او د ازمایش ذریعه شوه لیستیقن الذین اوتوا الکتاب دې دپاره چې یقین وکړي هغه کسان چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی په دې خبره باندې دې ځکه یو خبره خو دا ده چې څوک وایي چې دا دوی به یقین په دې وکړي چې په تورات کې او په انجیل کې هم دا لیکلی شوي وو چې د جهنم د فرشتو د دربانانو تعداد 9 دی 19 دی 19 دی نو 19 فرشتې مقرر دي په دې باندې نو یو طرف ته خو ده چې دوی یقین وکړي نو په تورات او په انجیل کې د 19 فرشتو ذکر علیها 19 چې په دې باندې 19 فرشتې مقرر دي د دې ذکر خو چېرته نشته دی چا چې تورات لوستی دی نو تورات کې په انجیل کې چېرته هم د دې ذکر نشته دی دلته مراد څه دی بیا دلته مراد دا دی چې دا د 19 فرشتو تذکره د خلکو مخې ته دا خو یو طوفان بدتمیزي برپا کو کنه خلکو ابو جهل وی ټولو ته وی ګوره 19 دي کنه نو وی دا 13 ذمواري زه اخلم یوازې د دې یوې تاسو غم نشئ کولی ټولو به جګړه ولې نه دا دیو مذاق جوړ کو نو دا پیغمبر ته پته ده چې دیو به د دې مذاق وړاوی لیکن د پیغمبر شان دا دی چې د الله له طرف ورته څه وحي کېږي هغه ټیک ټیک بیانوي نو دلته هم پیغمبر چې دا د 19 فرشتو د جهنم د دربانۍ خبره کوي نو دا خبره عام عقل کې خو راتلو واله نه ده د دیو یقین راشي چې که دا د الله له طرفه نه وی نو ده به نه بیان کړي ځکه دلته پکې فایده نه وه ویزداد الذین آمنوا ایمانا او زیات کی ایمان والو لره ایمان یعنی چې کوم اهل کتاب دي نو هغې خو په دې باندې ایمان نورم زیات شي ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب او شک ونه کړي هغه کسان چې کتاب ورته ورکړی شوی دی والمؤمنون او مؤمنان په دې شمار کې ولیقول الذین فی قلوبهم مرض او دې دپاره چې وایي هغه کسان چې په زړونو کې بیماري د شک او د نفاق والکافرون او کافران هم وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا د څه شي څه غوښتي دي الله د دې مثال نه
कज़ालिक युदिल्लुल्लाहु मन यशा दगा रंगी गुमराह के अल्लाह गसुक च खोखेशी व यहदी व हिदायत की मन अग चात यशा च खोखेशी वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हु और न पुईगी पर लखकर द रब्स्ता बांदे न पीजनी लखकर द रब्स्ता मगर दग अल्लाह पीजनी वमा हिया न रेदा खबर दौर इल्ला ज़िक्रा लिल बशर मगर दा नसीहत दे द टोल बशरियत द पर इंसानानो द पारा कल्ला हरगिज़ दा सिनदा वल कमरे और पस्पोगमई दी जमा कसमी वल लैल और पुष्पदी जमा कसमी इज़बत अदबर कलची दा शाकी रवानशी व सुबह और पसबा में दी कसमी इज़ा अस्पर कलची दा रूखानशी इन्नहा लइहदल कुबर दा खबर द जहन्नम दा द गटु खबरुन दे लुई खबर दे नज़ीरन लिलबशर दा यरउन के द बशरियत द पार दे इंसानियत द पार दे लिमन शाअ मिनकुम द पार द अगचा च खोखी दा गस्ता सुना अन यतक़द्दम औ यतअखर चे मखकिश या रुस्त शी न खैर और द नेकी पकारुन की मखकी लाड़ शी या रुस्त पाती शी कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन हर यौ नफ्स पाग सबन चिदकड़ी रहीनतुन गाना बई यानी हर नफ्स व पखपल अमल किन खतई पखपल कार के इल्ला अस्हाबल यमीन मगर खैलास वाला बदिस नहीं फी जन्नातिन दिव प जन्नतुन की यतसाअलून चिदयो बल नबत पूसुन की अनिल मुजरिमीन द मुजरिमानु फबारके यादा दिवब द मुजरिमानु न तपूसु की यतसाअलून अनिल मुजरिम दा तसाउल द योबल नस्वाल कोल वे द मुजरिमानु सरई द मुजरिमानु न तपूसु की मा सलककुम फी सकर तासु सशी दाखिल करे सशी न निस्ते पर सकर के दोजख के कालू न दिवब जवाब वरकी दे तगौर के इन दोजख त सशी रावस्तु लम नकु मिनल मुसल्लीन मुंग द अल्लाह द पार मुंज नकौ यानी मुंग मुंजुना नकवल दा ज़ाहिर खबर दा मुंज बाला कबली की ईमान रावड़े शुन ईमान को शर्त दे लेकिन द ईमान सर द मुंज अहमियत मालूम शो ची द मुंज न कवल गोरे कि ईमान रावड़े में दो जख्त बरी बूजी वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन और मुंग ब मिस्किन त डोड़ई न वरकवला यानी द मिस्किन डोड़ई वरकवल या के पखपल नशी वरकवले नु बल पिते जवच डोड़ई वरकी मिस्किन त वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन और मुंग बाब मशगूल कीदू द मशगूल कीदुन को सरा यानी द हक खिलाफ खबरे खौज मशगूलतिया पर बातिल की देते वेले कीगी नमुंग बाद पदी बातिल मशगूलतिया की मशगूल कीदू द खल्क सरा वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन और मुंग ब तकज़ीब दौर ज़िद जज़ा को हत्ता अतानल यकीन तरदी चराग मुंग तमर्ग फमा तनफ़उहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन न नफ़ बावर न की दिव त सपारश द सपारश को उनको फमा लहुम नुसशविदी पदिव बने यानी तज़किरति मुरिदीन ची दिव द दी तज़किरेना यानी द नसीहत द कुरान न एराज़ की कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा गोया कि दा जंगली खरदी मुस्तनफ़िरतुन ची तरीदिली दी मुस्तनफ़िरा तख्तीदिली तरीदिली मिन कस्वरा दज़मरीना तख्ती तासु कद पदे सोशल मीडिया बांधे या नूरम दिसे द सुक्तली कीनिया दो कीनिया पर जंगलातु की गर्जेदले नो अलता चे द जंगली खरम द ज़ेबरा तवेले कीगी दा चे कला दा ज़मरे पदिव बन रकम तरफ रापमखशी यो और दा पर सलगुनो ज़रगुनो ज़ेबरागान च सुमरी दा जंगली खर दा च संग मंड वही तरीगी ददी तरीदल चाली दली ददी आयत पर मतलब बांडेर खपुएगी फर्रत मिन कस्वरा च दा तरीदली दी तख्तीदली दी मुस्तनफ़िरा च तरीदुन की दी और फर्रत तख्तीदली दी मिन कस्वरा दज़मरीना बल युरीदु दिव दग शान दा हक न तख्ती बल युरीदु कुल्लु म्रिइन बल्कि वाड़ी पदिव के हर यव कस मिनहुम ददिवना अन युअता सुहुफम मुनश्शरा च वर्कड़े शी दिवता कोलाव खत चिपाई की दिवता लिखले शी ईमान रावड़े कल्ला हरगिज़ दास न दिस सहीफ़ी चाहता न वर्कड़े कीगी बल्ला यख़ाफ़ूनल आखिरा बल्कि दिव आखिरत न यरीगी न अज़ाब द आखिरत न यरीगी कल्ला हरगिज़ दास न दा हक अदादा इन्नहु तज़किरा चदा नसीहत दे फमन शाअ ज़करा नो अगसुक च ग्वाड़ी दा नसीहत दे कबूल की वमा यज़कुरून और दिव नसीहत न कबलई इल्ला अन यशा अल्लाह मगर का अल्लाह ग्वाड़ी नु ब्या कबलई हुआ अहलु तक़वा दा अल्लाह अहल द तक़वा दे यानी द दी अहल दे च दाग द मुहारिम न रिज़ान बच उसातलेशी व अहलुल मग़फ़िरा और द दी अहल दे च सूक दाग तक़वा इख्तियार की दाग बखनो की
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.